ډیره زیاته اعلی او سوپرفاور وظیفه محترمو د هر رنګ حاجت دپاره د هر رنګ من چاهت زندګۍ دپاره د هر رنګ جایز خواهشات دپاره دا وظیفه چې کم انسان شروع کی دا ډیره زیاته بهترینه پاورفل وظیفه ده د الله جل شانه د کلام حصه ده او انشاءالله دی وظیفه کې عاجزي ده ځکه چې دی وظیفه کې به ته ځان فقیر حسابې الله جل شانه به بادشاه حسابې نو فقیر چې دی محترم مسلمانانو هغه بادشاه به ورته هغه حاجت ورکوي کم حاجت چې دا فقیر غواړي نو رب به ورته ورکوي هغه رب کم چې ډیر زیات اعلی رب دی محترمو او محترم مسلمانانو الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي زه ډیرې زیاتې دعاګانې کوم قسم بالله خو دې کې راته معمولي دروغ هم ویمه پرون هم زما د څلورو شاګردانو ختمونه وښه د څلورو الحمدلله په هغې ټولو ختمونو کې ما تاسو ته د زړه د اخلاصه دعاګانې کړې مالک الله موږ ته چې چا د دعاګانو درخواست کړی چا راته د ختمونو درخواست کړی الله د هغې خلکو حاجتونه پوره کړي د هغې خلکو پریشانۍ ختمه کړي دا دعاګانې مې راته کړي دا مې هغه چاته کړي چې څوک زموږ وظایف ګوري څوک موږ ته دعاګانې ووایي د ختمونو راته ووایي نو دا دعاګانې به الله تعالی قبلوي دا به ضرور قبلوي ها دې کې هیڅ شک نشته که څوک پکې شک ګڼي هغه د بیا موږ ته د دعاګانو نه وایي هغه د بیا وظایف هم نه کوي ځکه زموږ صرف یو رب دی صرف یو الله دی زموږ محترمو او هغه الله زموږ دعاګانې به انشاءالله ضرور قبلوي محترمو نن چې دا کومه وظیفه ده دا بهترینه وظیفه ده انشاءالله خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي هغه امریکا کې دي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي فرانس کې دي UK کې هر ملک کې چې دي الله جل شانه دی ورته ډېرې خوشحالۍ ورکوي او هغه تور سرو زنانو ته دی الله جل شانه د جوړ ښکلي او د من چاحت او کم چې خوښ دي مالک الله ستا در وسیع دی الله زما دغه تور سرو خویندو ته ښکلې رشتې ورکړي الله زما دغه ورونو ته نوجوانانو ته ښکلې زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي الله څونه بیماران دي مالک الله هغوی له صحت ورکړي څونه حاجتمند دي الله د ټولو حاجتونه پوره کړي او دا دعاګانې مې راته پرون هم کړي دي الله تعالی به انشاءالله ضرور قبلوي محترمو نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده او دا وظیفه چې څوک وکړي انشاءالله الله جل شانه د دې انسان حاجات پوره کوي د دې انسان مقاصد اسانوي دا وظیفه محترم مسلمانانو تاسو څه ټایم کې کوئ دغه ټایم درته ښیمه څو وارې به یې کوئ دغه راته وایم محترم مسلمانانو او درود شریف پاتې مخکې او وروسته څونه وی لومبنۍ محترم مسلمانانو دا وظیفه کو تاسو د تهجد په ټایم کې وکړه نو ډېره زیات په بهترینه وي او ډېره زیات په انشاءالله د الله تعالی په دربار کې قبلېدلو والا جوړه شي صحیح شوه کو څوک تهجد ته نشي پاڅېدلی ځکه شپې هم لنډې دي نو بیا یې د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړي ماسخوتن مانځه نه پس دی اوس خیر دی 2 رکعته صلات حاجت مونځ هم وکړي او د هغې نه پس دی صلات حاجت مونځ نه پس دی 11 پیرې یا 3 پیرې درود ابراهیمي وایي هغه درود چې کوم موږ په مانځه کې وایو دا به 11 پیرې یا 3 پیرې تاسو انشاءالله ووایئ د هغې نه پس په دغه وظیفه محترمو دغه مختصر آیات دا به تاسو 314 پیرې ووایئ او کم مقصد د چې پاره چې وایي هغه مقصد به خپل ذهن کې راولئ او ځان به عاجزه ګڼئ چې الله زه عاجز یم الله زه نجس یم الله زه ګناهګار یم الله زه فقیر یم الله دی وظیفه کې فقیر لفظ هم راغلی نو الله زه فقیر یم الله ته بادشاه الله زه ګدا یم الله ته د تمام جهانونو هغه حقیقي الله مالک الله دا وظیفه د حاجت دپاره کوم تیرانه قبول او مقبول او ګرځولی کې صحیح شوه 314 پیرې د آیات مبارکه وي د هغې نه پس به بیا 11 پیرې یا 3 پیرې درود ابراهیمي بیا صحیح شوه خو دا وظیفه محترم مسلمانانو تاسو مسلسل هر دغه شپه باندې یعنی هر ماسخوتن مونږ نه پس دا وظیفه به تاسو تر 40 شپو پورې کوئ پرېږدئ بیا نه ګوره دا خبره ذهن کې واچوئ موږ ګورئ په لاس کې زرغونه وښه موږ وایو چې وظیفه م اسانه وي وخت هم پرې ډېر کم لګي او دا کارونه دي محترم مو خو چې کله فلمونه او ډرامې مونږ ګورو که نه نو هغې کې بیا موږ څه ته خیال نه وي بس وخت په زول بادیږي رانه
خو یو ګوره کو الله تعالی زما حاجت په لومبې ضرور پوره کوي کو پوره یې نه کو نو هغه آخرت کې خو به الله تعالی دې اجرونه او ثوابونه راکړي که نه موږ یو سیټ ته سوچ کو بل سیټ ته رانه یېره ده دنیا لږه زندګي د دې په مخه باندې راغشتې آخرت لویه زندګي د هغې نه غافل یو نو موږ الټه روانې محترم الټه مه ځئ سیده ځئ سیده او د الله تعالی نافرمانیانې ټولې پرېږدو ها تقوا چې کوم انسان اختیار کړه که نه ګناهونه فریض یې وکړو د هر قسم ګناه نه دته د وظیفو کولو ضرورت نشته دی ها دته محترم مسلمانانو د الله تعالی نه دعا کولو ضرورت نشته دی ده به ټولې لارې الله تعالی سموي او که څوک ګناهونه کوي که نه نو ګوره بیا دا خبره یاد وساتئ ډېرې وظایف به موږ کوو ډېر تهجد به موږ کوو ډېر هر څه به کوو بیا به هم دعاګانې نه قبلېږي بیا به هم مصیبتونه تکلیفونه راځي بعضې داسې دینداره خلک وي چې هغوی ګناهونه هم نه کوي لیکن په هغوی باندې بیا هم حاجت نه پوره کیږي نو محترمو دا انسان بیا الله تعالی ګوري الله تعالی ګوري چې دا شکر ګزاره دی کو نه دی دا انسان کې صبر ماده شته کو نشته دی نو محترمو ګوره موږ پښتانه وایو که د صبر میوه خوږی صحیح شوه که نه نو صبر به کوو انشاءالله او الله تعالی به زموږ حاجتونه پوره کوي بل څوک دی چېرته به ځو لهذا چې زمونږ بل در نشته دی بل الله نشته دی بل اله زمونږ نشته دی بل مالک کل جهان زمونږ بل نشته دی حاجت روا زمونږ بل نشته دی مشکل کشا زمونږ بل نشته دی نو محترمو چې نشته دی او صرف الله دی نو بیا د الله تعالی دربار نه پرېږدو د الله تعالی در نه پرېږدو انشاءالله الله تعالی مو تاسو هغه مایوسه کوي نه الله تعالی به زما ستاسو حامی او ناصر کیږي انشاءالله دغه آیات مبارکه تاسو ته ښکاري ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر ها 314 پیرې مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي او ماسوتن مونږ نه پس او 2 رکعات وسه صلات حاجت مونږ په دغه طریقې سره انشاءالله دا شروع کوي مونږ هم دعاګانې کوو تاسو هم دعاګانې کوئ چې الله جل شانه دې وظیفه کې تاسو له برکت کړي دې وظیفه کې د الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي دې وظیفه کې تاسو الله تعالی مقاصد آسان کړي تاسو موږ ته دعاګانې کوئ